زما معززو او محترمو او په دې مجلس کې ناس مخامخ درانه او خواږه مسلمانان او په دې سټیج باندې ناس زمونږ شاته مشران کشران امزولي الله تعالی دا مجلس ته خیر کا او ما ته دعا کې د لږ بیماري زکام مې پرون راغلی دی چې الله صحت را نصیب کړي او د یو څو خبرو وینا دا الله تعالی ستاسو لپاره د نفع او د خیر وګرځي. زما ملګرو علم د الله د طرفه یو نور دی، علم د الله د طرفه یو انعام دی، علم د الله د طرفه یو عزت دی او علم د الله د طرفه یو امتحان هم دی. دا د انسان لپاره عزت هم دی لکه څنګه چې روایات په دې باندې او نصوص په دې باندې صراحت سره لګیا دي چې حضرت آدم علیه السلام له الله تعالی علم ورکړی او د آدم علیه السلام فوقیت په دې ټولو مخلوقاتو باندې په اعتبار د علم سره راغلی. اول نمبر امتحان چې راځي نو په دې اول نمبر امتحان کې د آدم علیه السلام پرچا دا د زور نه چې ته دا پنډ اوچت که دا تو اوچتولی شي که جنات اوچتولی شي که فرشتې اوچتولی شي. دا د دې نه ورغلی چې ته منډه خووالی شي که دوی منډه خووالی شي. دا د دې نه ورغلی چې ته مخکې پیدا شوي که دوی مخکې پیدا شوي. دا صرف یو شی راغلی چې آدم علیه السلام له الله تعالی علم ورکړی او پیریانو له او ملائکو له الله تعالی د آدم علیه السلام نه کم علم ورکړی دی. یو د ناشنا مسلې درته کوم. مسلو کې یو مسله دا راغلې ده چې فرشتې د علم په حصول باندې قادرې نه دي راغلي. فرشتو له چې الله کم علم ورکړی دی د هغه علم نه زیات علم فرشتې نشي حاصلولی. بلکې درالمنصور د علامه سیوطي رحم الله تشریح کړی ده چې بغیر د جبرائیل علیه السلام نه چې نورې څه فرشتې راغلي دي دا صرف د الحمد په قرائت باندې قادر راغلي دي او نور قرائت دوی نشي کولی. عامې فرشتې د قرآن شریف تلاوت نشي کولی. صرف جبرائیل علیه السلام ته دا مزیت او دا خیر او خصوصیت الله تعالی ورکړی چې د قرآن شریف تلاوت هم کو او دا به د لوح محفوظ نه اخیسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې راوړه. فرشتې چې تلاوت نشي کولی خو خوراک یې تلاوت دی، قرائت ته انسانانو یې خوراک راغلی. لکه څنګه چې زمونږ خوراک ډوډۍ او چای ده او د فرشتو خپل مخصوص خوراک راغلی دی، د جناتو خپل مخصوص خوراک راغلی دی، دقه شانتې د فرشتو خوراک دا قرائت راغلی دی چې ما تاسو قرائت کوو نو دا فرشتې راشي دا زمونږ په دې خوله باندې خوله کېږدي لکه سړی چې څنګه د سینجې غاړې ډکوي. خو چونکې بعضې سړی داسې چې هغه د خپل طهارت خیال نه ساتي او همدغه وجه نه شریعت وایي چې جومات ته راغی نو پیاز به نه خوري، چې جومات ته راځي نو اوږه به نه خوري، چې جومات ته راځي نو شامې لیکلي دي نسوار به نه استعمالوي، چې جومات ته راځي نو سګرټ به نه لګوي چې مخکې د خولې نه بینځي. ولې دا فرشتې خو ستا په دې خوله باندې خوله وږدي خو بین ترې ډېر څکا راځي ستا د دې خولې نه. د هغوی بیا د خیر په ځای باندې کله نه کله به دعا وکړي. نو د فرشتو لپاره خوراک دا قرائت ته قرآن راغلی دی. خو دا نه چې فرشتې تعلیم او تعلم نشي کولی، یعنی نوی جدید پړی نشي کولی. جنات نوی جدید پړی کولی شي. جنات چې کوم راغلی وي د نصوصو نه دا ظاهره ده چې جنات نوی سبق زده کولی شي. لکه د نصیبین جنات راغله او د نصیبینو جناتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سبق وي او بیا نورو کسانو ته وښودل. دغه شانتې تابعینو تبع تابعین اصحابو سره نور داسې واقعات شوي دي چې جنات د هغوی تابعدار شوي دي په معنا د دې سره چې پړی یې ورته کړې ده او سبقونه یې ته ویلي. د امام ابن ابي دنیا یو کتاب راغلی دی موسوعه د امام ابي دنیا ډېر ښکلی کتاب په دې کې متعدد واقعات یې نقل کړي دي.
چې کله ناکله به صحابه جناتو ته پړی کوله او کله ناکله به تابعینو جناتو ته پړی کوله او کله ناکله به تبع التابعینو جناتو ته پړی کول نو ملائک نور نوی سبق نشي اغستی خو جنات نور نوی سبق اغستی شي خو که د ملائک دي نو ته په ملائکو باندې اوچت راغلي زموږ عقیده دا ده معتزله یو ډله تېره شوې ده ناکاره خلک تېر شوي او وی به وي فرشتې اعلی دي د انبیاو د انسانانو نه بلکې د انبیاو نه هم دا رأی د دوی غلطه راغلې زموږ د اهل سنت رأی دا راغلې ده چې انبیا خو ډېر زیات اعلی خلک راغلي دي په دې انبیاو نه وروسته چې کوم کسان راغلي د هغوی مقام هم کله ناکله په فرشتو باندې اوچتېږي چې عوامې فرشتې راغلي خو سره د دې نه چې فرشتې ډېر لوی عزت او احترام والا خلک دي خو دا د انسان د په علمیت کې نه کم راغلي دي جنات د انسان د په علمیت کې نه کم راغلي دي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه راغی د راتلو سره دا پیغمبر او رسول او نبی انسانانو ته هم راغلی دی او جناتو ته هم راغلی دا هم د انسانانو پیغمبر هم د جناتو پیغمبر انسانانو ته هم تعلیم ورکړی دی او جناتو ته تعلیم ورکړی دی او بیا حضرت آدم علیه السلام مسجود الملائکه ګرځي مولوي صاحب راغی خیر راغلی مولوي صاحب په خیر راغلی شیخ صاحب تا ته مونږ په راتلو باندې نعره تکبیر الله اکبر وي وکړه یو نعره خو ولګوه که نه داسې ازادي نارې دي ولا اعزاز دپاره وایي اوس پکې یو هم نشته چې ولګوي نعره دغه شان حضرت مولانا تجمل شاه حقانی صاحب ووایه حضرت مولانا تجمل شاه حقانی صاحب زنده باد حضرت مولانا تجمل شاه حقانی صاحب خبره مې به هر حال تاسو ته دا کوله چې انسان په دې فرشتو باندې او په دې جناتو باندې په اعتبار د علم سره اوچت دی همدغه وجه ده چې دا مسجود الملائکه او شیاطین د ټولو ګرځېدلي بیا څونه انبیا چې دي د ټولو انبیاو له الله تعالی د علم روشنۍ ورکړې ده څونه انبیا چې امام عبدالوهاب الشعراني یو ډېر لوی ولی الله دی عالم دی ډېر لوی سړی دی یو کتاب یې تاسو ځان له پیدا کړئ الجواقیت والجواهر فی بیان عقائد الاکابر د حضرت عبدالوهاب الشعراني هغه وایي چې د وخت پیغمبر همیشه د ټولو خلکو نه عالم راغلی ظاهري شریعت کې د وخت پیغمبر څوک اعلی نه وي او داسې کار کېدی شي چې بعضې اشیا وي او د وخت پیغمبر په هغې کې نه په بعضې مزایاو کې او په بعضو اشیاو کې د بعضو کسانو نه د خپل وخت پیغمبر لږ مفضول راشي او نور فضیلت کلي همیشه الله تعالی د وخت پیغمبر له ورکړي هغه په اعتبار د فضیلت سره وي او هغه په اعتبار د علم سره د انبیاو څونه ډله چې راغلې ده دوی له کامل علوم الله ورکړي او بیا عبدالوهاب الشعراني په میزان الکبرة الشعرانیه کې وایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله تعالی د ټولو پیغمبرانو علوم ورکړي د ټولو پیغمبرانو علوم چې راجمع کړي نو دا الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکړي زرقاني یو ډېر لوی عالم دی دا مالکي دی زرقانیان ډېر دي کتابونه یې ډېر دي اړو چپ شي زرقانیان ډېر دي و کتابونه یې ډېر دي زرقاني علی الموطا زرقاني علی متن الخلیل زرقاني چې مونږ اصلي وایو زرقاني او مراد د زرقاني علی مواهب الدنیا راغلي دا ډېر ښکلی د سیرت کتاب دی که تاسو ملګري ځان له د سیرت کتاب اخیستل غواړئ نو تاسو ځان له کتاب والی الزرقاني امام عبدالباقي الزرقاني المصري القاهري المالكي ومواهب اللدنية مواهب اللدنية قسطلاني كتاب دی دا شافعي راغلی او دا زرقاني چې دا مالکي دی هغه وایي د ټولې دنیا عقل چې راجمع کړي د ټولو مخلوقاتو عقل چې راجمع کړي نو دا د شګې یوه ځله راغلی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم علم او عقل د دې ټولې دنیا دا شګې چې راجمع کړي نو دونه راغلي دي خو یاد ساته بیا به هم دا د الله علم ته نشي رسېدی دا عقیده به ځان سره یاد سه
حضرت موسی علیه السلام او خضر علیه السلام د دوی په منځ کې چې کله څه واقعه وشوه امام بخاري رحمه الله نقل کړي دي چې کله جدا کېدل نو جدا کېدو په وخت کې حضرت خضر علیه السلام دا ګوته ښکته کړه سمندر کې داسې اوچته کړه دې ګوتې پورې لږ غوندې اوبه نښته وې او حضرت موسی علیه السلام د حضرت خضر علیه السلام علومو ته حیرانو او نس یعنی حدیث په دې کې راغلی چې دا الفاظ یې ورته وویل خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي انت تعلم ما لا اعلم خو انا اعلم ما لا تعلم زه چې په څه باندې پوهېږم ته په هغې باندې نه پوهېږې خو چې ته په څه باندې پوهېږې زه په هغې باندې نه پوهېږم منصب و نبوت ستا ډېر اعلی راغلی دی خو بعضې اشیا ماته الله ښودلي دي او د هغې چونکې د ظاهر شریعت یا د ظاهر احکاماتو سره ته تعلق هم نشته نو که خفي پاتې شي یا پټ پاتې شي په انبیاو باندې نو خیر دی ایلې څه دا ضرر خبره نه ده راغلې خو چې کله حضرت موسی علیه السلام روانېږي نو حضرت خضر علیه السلام ورته وایي زما په دې ګوته کې چې کوم یو ساس کې راغلی دی د دې مثال د ټول انسانانو د علم راغلی او دا ټول دریاب فرض کړه د الله علم راغلی دی دا نسبت هم له مشکله راغلی دی ځکه د الله د علم او د مخلوق د علم نسبت نشي کېدی د الله علم غیر متناهي راغلی دی او د مخلوق علم متناهي راغلی دی خو په مخلوق کې د ټولو نه اعلی علم الله انبیاو ته ورکړی دی او د انبیاو نه پس بیا د ټولو علم دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي نو د انبیاو اوچتوالي دا په علم سره راځي بیا د حضور صلی الله علیه وسلم ذات مبارکه دا جامع الکمالات راغلی علامه عبدالکریم الجیلی یو کتاب لیکلی دی جیلانی صاحب نه عبدالکریم الجیلی الانسان الکامل پخوا به نه پیدا کېدوس پیدا شو وایي د انسانانو ټول صفتونه الله تعالی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په غایت کمال سره ښودلي هر پیغمبر کې داسې خو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ټول صفتونه په غایت کمال سره دي حسن یې د ټولو انسانانو نه ښایسته دي نسب یې د ټولو انسانانو نه ښایسته دي جمال یې د ټولو انسانانو نه ښایسته دي شجاعت یې د ټولو انسانانو نه اعلی دی سخاوت یې د ټولو انسانانو نه اعلی دی صبر یې د ټولو انسانانو نه اعلی دی علم یې د ټولو انسانانو نه اعلی دی مجاهده فی سبیل الله د ټولو انسانانو نه اعلی ده د دنیا او د آخرت خیرونه الله تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي دي که د دنیا خیر دی نو دی هم ورکړي او که د آخرت خیر وي نو جنډه د حمد به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس د دغه ناحیو نو د دغه اطرافو نه یو نسبت د حضور صلی الله علیه وسلم د علومو دی زموږ د کابلین دیوبند کې یو ډېر لوی ولی الله تېر شوي نوم یې ځان سره یاد سات حضرت عبدالقادر رایپوري صاحب نوم یاد سات زموږ د دیوبندیانو غټې لرې خانقاګانې یو ته موږ خانقاه تانابان وي دا د حضرت تانوي رحم الله خانقاه وه یو ته موږ په خپل اصطلاح کې خانقاه ګنګوه وي دا د حضرت رشید احمد ګنگوهي رحم الله خانقاه راغلی وه دا دواړه په هندوستان سهارنپور کې راغلي دي یو زمونږ بله خانقاه ده زمونږ دا ملګري اکثر نه پېژني هغې ته مونږ په خپل اصطلاح کې خانقاه رایپور وي دوه کادري زمونږ د دې سره تعلق ساتي او په دې کې بیا شاه عبدالقادر رایپوري دا ډېر لوی سړی دی هغه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دوه څیزونه پاتې شوي دي یو ترې نه نور نبوت پاتې شوی دی او یو ترې نه علوم نبوت پاتې شوي یو انوار نبوت یو علوم نبوت نو د انوار نبوت دا د نیکانو پیرانو ته میلاو شوی ګوره قید مې ورسره ولګولې ښه چا ته نیکانو ته موږ فرقه پرستي نه کوو فرقه پرست نه یو خو موږ ته علمای دیوبند په دې ټولې دې علاقو کې پاکستان کې افغانستان کې هندوستان کې د ټولو نه اعلی خلک ښکاري فرقه پرستي نه کوو خو حق خو به وایو که نه او دا هم وایو چې ترکو کې که دیوبند نه وي نو دا نه ده چې بس هلته حق نشته یا مصر کې دیوبندیت نه وي څوک فارغ نه وي نو دا نه وي چې هلته به حق نه وي انحصار د حق په دیوبندیت کې نه وي چې څوک دیوبندي وي نو دا به په ناحقۍ نه دا نه وي کېدای شي چې په ترکو کې خلک وي کېدای شي چې په مصر کې خلک وي کېدای شي چې په الجزایر کې خلک وي عالمان وي د دیوبند نوم یې مو نه اورېدلی اهل سنت والجماعت سره تعلق ساتي خو دا وایو چې په دې دیارو کې په دې وخت کې په دې علاقو کې په دې وخت کې په دې علاقو کې په دې وخت کې د خیر او د هدایت
او د صراط مستقیم لار الحمدلله د علماء دیوبند په لاس کې راغلې ده. دا یو ښه فیصله ده. دې کې نه مونږ سلبي کولي کوو نه مونږ ایجابي کولي کوو، نه سلبي کولي کوو او نه ایجابي کولي کوو. خیر دی، ایجابي جزئي دې راشي، سلب جزئي دې راشي. نو زمونږ دا کابینې دیوبند دا 3 خانقاهونو تاسو ځان سره یاد ساتئ. یو خانقاه د ګنګو، یو خانقاه د خاناباد د حضرت علي رحم الله. نو تاسو ته وایي چې پیرانو ته کله نه کله هر وخت نه ګورئ، هسې نه چې ګورئ پیر صاحب هر وخت برید ته وایي چې بس ما ته الله بېګا سم څیزونه ښودلي دي. نه کله نه کله څه نوم دی لکه امجد خو چې د چا نوم وي نو بس بیا به درته بیا وایم ښه زما دې ډېر چېرته ناظم خو نه وي د بدره شامته. ښه ده ټیک شو. خبره مې به هر حال امجده تا ته دا کول چې چېرته هم خیر و برکت وي نو دا نه چې بس پیر صاحب باندې راغلی دی، خو د علومو باطنیو ډېره حصه اکابرین دیوبندي پیرانو ته راغلی دی کې ښه سړی اعلی سړی دا تنویر رحم الله یاد سړی. زموږ په دې بر صغیر پاکوهند کې دا تصوف د بدعاتو نه ډېر زیات ډک شوی په زمانه کې. خاص کر اکبر باچا نوم به دې اورېدلي دا ډېر ناکاره ګنده سړی تېر شوی. ګنده دا مسلمان مو دا ځان سره یاد ساتئ. ښه دې ته به یې مغول وي. څه به یې ورته وي مغول؟ دا زموږ ډېر سخت دښمنان. زه قوم پرسته نه یم خو دې خلکو ته خو به خپل یار دوست ښیو که نه چې یار ونه پېژنې، دوست ونه پېژنې، دښمن ونه پېژنې، نو څه چل به کېږي؟ نو موږ قوم پرستي نه کوو خو مغول زموږ دښمنان. زمونه یې د وطن اخیستی د ابراهیم لودي په زمانه کې، د بهلول لودي په زمانه کې، او زمونه یې چې د وطن واخیسته نو صرف یو پکې د سړي زوی تېر شوی دی باچا، نور ټول د سړي زامن تېر شوي دي. تا ته پته رمځېنه چې کوم پکې د سړي زوی تېر شوی دی؟ اورنګزېب عالمګیر. څه اورنګزېب؟ دا ډېر سم سړی و. ښه اورنګزېب عالمګیر سم سړی، خو د ده نه چې مخکې څوک تېر شوي دي دا د نه سړي زامن وو، که هغه جهانګیر و که هغه شاهجهان و، او د دې ټولو نه ناکاره سړي دا ځان سره یاد ساته. دا انګلیس والا ورته اکبر دی ګریډ وایي، ګریټ اکبر دی ګریټ یعنې بڑ اکبر مغل اعظم یا اکبر اعظم ورته وایي. مونږ ویو که ګریټ یو که ګریټ نه وي خو خدای دې کور ورکړي زموږ دین ته یې نقصان رسولی دی، ځان یې یو دین ویشتلی و، یو دوه مولیان سره یو ځای شوي. مولیانو پسې راځم خو به کېږي مخه خدای دې کور د دې درباري مولیانو ورکړي. امین نه وایي تاسو منډې خورئ څه؟ خدای دې کور د درباري مولیانو ورکړي. هر ځای کې چې کوم ځای کې درباري مولا راشي فیضي ورته وایي، نوم هم چېرته اورېدلی دا د اکبر باچا په زمانه کې دین یې تباه کړی. باچا ته یې وی اسلام ختم شو، بس دین ختم شوی دی، ته اوس د نبوت اعلان کړې. نو ته سوچ وکړه چې اوس باچا راولګي او هغه ته مولا ووایي چې بس دین ختم شوی، نو باچا به خامخا وایي چې دین ختم شوی. هر وخت کې درباریان وي الله دې موږ د درباریانو نه په امان کې وساتي. دین درباریانو مولیانو خراب کړی دی، خو دین ظالم بعضې زامنو ته موږ دا وایو چې هر ځای کې درباریان دي خو هر ځای کې بیا مجدد الافساني الله تعالی پیدا کړي. هر ځای کې درباریان دي خو هر ځای کې بیا الله تعالی د هر قوت د ظالم لپاره الله تعالی بیا یو کس پیدا کړي. نو یو کس الله تعالی پیدا کړ په بر صغیر پاکوهند کې چې د هغه نوم په ټوله دنیا کې مشهور راغلی دی. وایي څه نوم یې راغلی دی؟ مجدد الافساني صاحب. دا بر صغیر پاکوهند د احیاء الدین لپاره یو لوی کوشش راغلی دی. نو یو په هندوستان کې خانقاه د سرهند، مونږ نقشبندیان دي ته خانقاه سرهند ویو، دا نوم یاد سات. سرهند نن سبا دا په هندوستان کې په پنجاب کې، او یو په دیوبندیانو کې خانقاه نتانبود. د دې سره خانقاه رایپور وي. نه حضرت رایپوري صاحب فرمایي وی دوه قسمه اشیاء د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاتې شوي. یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انوار النبوت پیدا پاتې شوي دي، او یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علوم النبوت پاتې شوي دي. د دې علوم النبوت دا پاتې شوي دي عالمانو ته، قاریانو ته، حافظانو ته، شیخ الحدیثانو ته. دا ډېر ضروري شی راغلی دی. ګورئ د علوم النبوت په ذریعې سره د ظاهر د شریعت حفاظت کېږي، د علوم النبوت اوچتوالی په باطن د شریعت باندې ډېر زیات راغلی دی. اګر چې زما د اصطلاحات هم نه دي خوښ خو د صوفیو مناسب یې ویم، خو د ټولو نه ښکلې اعلی لاره چې دین او الله ته په انسان رسي دا د علم او د عالمانو د مدرسو لاره راغلې ده. الله پاک هم خوشحاله که منی مې بلکل کار نه کوي.
او حضرت مولانا تجمل خان صاحب هم راغلي شي الحدیث صاحب دی ورته انشاءالله بیان کوي الله خوشحاله کا کامیاب شه برکتیان شه وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. دا لږ تعلق